الإمام أبو حنيفة رحمه الله لمسلكنا على وحد زمون أستاذ لمسلكنا على وحد ونور دري ورمزبونو کی لا مسألة ده چې په کم مال کې در باندې زکات واجبي زکات به د هغې نه ورکړي متبادل شی به نه ورکړي قیمت به نه ورکړي که د تجارت کپړه در سره وه د کپړو نه به یې ورکړي او که د تجارت غله در سره وه د غلې نه به یې ورکړي که سره در سره وه د سرو نه به یې ورکړي او که روپۍ در سره وي د روپو نه به یې ورکړي زمون د احناف په مسله کې په دې مسله کې دا آسانتیا ده دا گنجایش دی چې زکات در باندې په کم مال کې فرض شوی دی خو ستا خوښه ده چې زکات هم د هغه مال نه ورکړي او که د هغې متبادل بل شی ورکړي زکات در باندې سرو کې فرض دی او 3 روپۍ ورکړي کپړه پکې ورکړي غله ورکړي دوايانې ورکړي ټیک ده او نغدي روپۍ در سره دي او د نغدو روپو نه زکات په نغدو روپو کې نه ورکړي بلکې د زکات په هغه روپو باندې مواد والي او هغه مواد ورکړي لکه عامو خلکو طریقه ده په دې رجوع کې ورکړي لهم جائزة البته فقهاء داني کی بهتر دادا چې بس نقد روپۍ ورکړي افضل دادا یا د چا به د دوايانو ضرورت دي څوک به مقروضي چا به د کپړو حاجت دي چا به د کور ضرورت دي نو نقد روپۍ داسې شی دي چې هر حاجتمند ورباندې هر یو خپل ضرورت پوره کولی شي